बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केम के नाज टोल द्रानो पागम मरगरी मशरान कशरान का मखामख वलार जमुंगा चार सदी गयूर अवाम टोल का पजम बांधे अस्सलाम वालेकुम। मरगरो ताकम जुल्म चे परी चार सदकी रवान दे नो दा जुल्म मंग सरा न अमेरिका कई ने मंग सरा इंडिया कई ने मंग सरा बल जालिम और जाबिर हुकूमत कई दा जुल्म मंग सरा बल द पीटीआई द हुकूमत द तरफ शुरू दे दता गजो तस्तुए मा चदा सहाफियान रुड़ा दा तमाशरे और जमुंगा और स्तासो سترګي او وګونه دي نو دا به غلطه ني ځکه چې کله نه دا صحافیان رونه او دا سوشل میډیا او دا شروع شوې ده نو موږ ته دوی ګنټه په ګنټه لمحه په لمحه هغه خبرونه هغه خبرې را رسوي کوم نه چې به موږ په کلونو کې نو خبرېدو نو کم چې د 400 هسپتال ایم اس صاحب دی نو دا زه نه پوهېږم چې د 400 پښتانه او د صوابع پښتانه یاد دي چې دا پکې کوم چنګړې راغلي دي او داسې حرکتونه داسې دغه کوي ډایلاګ او داسې دغه کوي ته به وایې چې دا چرته ډاکټر نه دی دا بس طبي بدماش دی او دا د معاشرې یو بالکل انپړه او جاهل انسان دی. زه تاسو ته بل ورځ زه راغلی وم زما ماشومه بیماره وه تاسو په الله باور وکړئ دا نه زه دروغ وایم زه به په دې باندې بسم الله الرحمن الرحیم چې دا کلمه وایم چې ما هغه ماشومه راوسته دلته دې کیجوالټۍ ته هلته ما نه تپوس وشو چې دا ماشومه دا جوړه ده ما ورته چې بالکل وی لاړ شه د کیجوالټۍ په ځای هغه ځای کې چټۍ واخله چټۍ مو واخیسته چې بیا واپس رالوي چې نه اوس به به راوخیږي او داسې به لاړ شي دا کوم چې زمونږ نوی هسپتال جوړ شوی دی د دې چې چرته چلډرن وارډ دی هغې کې ډاکټران ناست دي هغې له به ورشي په تپوس چې هغه ځای ته ورسېدو او په الله باور کې چې په لاره کې څونه زنانه راتلې هغې سره ماشومان وو هغې چې څونه راتلل تاسو په الله باور کې هغې خیرې کولې هغې د ایم ایس پس خیرې کولې هغې د پی ټي آی حکومت پس خیرې کولې چې دا کومه دغه ده چې چټۍ په یو میل لرې واخلم بیا 2 میله لرې ځم او هلته هسپتال کې به ډاکټر صاحب او هغه ډاکټر چې دی وایي ما د ماښامې یا او پی ډي شروع کړې ده تاسو په الله باور کې که هغه ډاکټرانو چاله ګوتې وړې او نه د دا تپوس کو نه سټیټوسکوپ باندې چک کول نه ورسره ترمامیټرو هېڅ هم ورسره نه و بس د الله په قدرتونو روانو او چې څه به ورته ته ووایي بس بیا به یې زر زر دوایي ولیکله نو د دې ډاکټر د دې هسپتال مطلب څه شو چې زمونږ بچي زمونږ میندې خویندې کړېږي دلته چې بل کوم ظلم شوی دی دلته لیډي دا ګایني واړو هغې لرکه او هغه ته یې وړو شیخ آباد هسپتال ته یعنې هغه ومن اینډ چلډرن هسپتال هلته یې یوړو هلته خو نه ډاکټر شته نه نرس شته نه بل څه شته که دلته ایمرجنسي کې د ډیلیوري کیس راشي نو هغې خو موږ ته خو وړو موږ چې سنګا جب خان وروې چې دا هسپتال خو زمونږ د ماشوموالي نه مخکې جوړ شوی دی او زمونږ میندې خویندې زمونږ چې موږ باندې څه حادثه راشي موږ ړومبې دې هسپتال ته ځان رارسوو او بیا به راته دلته اردري صاحب وایي چې لاړ شه ایم ایس صاحب هغه شي هلته وړی دی بیا به هلته چې لاړ شي نو نه ډاکټران نه نرسان بیا به هغې پسې ګرځې نو موږ دا مطالبه هم کوو چې دا دلته دی واپس د ماشومانو لپاره د ښه ټیک ټاک
علاج بندوبست وکړی شي د زنانو ګایني دپاره د ایمرجنسي دپاره دی یو لیډي ډاکټره او یو ګایني وارډ د دلته خامخا جوړ کړی شي چې خلک د تکلیف نه خلاص شي. نور زه دا وایم چې زمونږ ډېرو مشرانو دا وویې چې دوی له 3 ورځې مونږ ټایم ورکوو او بیا به احتجاج کوو. عجب خان نور هم خبره وکړه، ایمل ولي خان هم وکړه، زما صوبایي مشر جناب سکندر حیات خان شیرپو ما ته ټلیفون وکړ او ویې چې د قومي وطن پارټۍ د طرف نه دا اعلان وکړه چې که د جمعې د ورځې پورې دا سړی بدل نه شو نو بیا به دا ټول ملګري راټولېږو او دلته به چې څنګه زمونږ ورور وې دی به د دې هسپتال نه په ټنګه ټولې راوباسو او بعد به یې راغورځوو انشاءالله. نور ما خو تاسو ته وویې چې د صوابۍ خو ډېر ښه پښتانه خلک دي، ته چې دا کم علف خان رور سره کم زیاتې کړې دي د دې دې بالفور دې ازالو کې زمونږه زه ما بیګام یو خبره پوسټ باندې کړې وه چې مونږ لا د دې خپل ایم پي ایګانو چې کوم د پي ټي آی سره تعلق ساتي چې کوم زمونږ ایم این اے صاحب دی فضل محمد خان د هغه پلار خو ډېر نر سړی و، دا زمونږ چې کوم ایم پي ایګان دي نو دا خو په لومړي ځل راغلي دي سیاست کې وي خپل مفاد ګوري. زما دا تاسو شپ مه کوئ، دا ایم پي ایګان دا ایم این اے دا وزیر صحت دا د سره شریک دي او د سره په بل څه کې نه دي شریک، د سره په کرپشن کې شریک دي. دې لپاره د دې ځکه د دې اواز خلاف دې اواز نشي اوچتولی. تیمور جګړه چې دی هغه د خدای تعالی بس سبا ووایو الله تعالی هر چا له موقع ورکړې ده نو هغه چې وي ګنجیله نوکونه ورکړي نو هغه بیا خپل سر وږئ. دا هغه ګنجیان دي چې دوی نه په حکومت پوهېږي نه په داسې خبره باندې پوهېږي نه دوی سره د عوامو د تکلیف احساس شته. د عوامو د تکلیف احساس به زما په شانتې غریب سړي سره وي ځکه چې زه خپل بچی راولم په غېږ باندې نو زه یې هسپتال ته راولم، زما یې نوکر نه راولي نه زما ایم پي اے صاحب هسپتال ته راځي نه د هغه بچی هسپتال ته راځي نه هغه په دې هسپتال کې علاج کوي. هغې خو له خو چې کوم د ای پي آی والا ستن هم لګي نو دوی له صاحبان د افسران دغه ولیږي ټیکنیشن او نرس او دغه دا دوی له کور ته ولیږي نو دوی پسې پوهېږي دوی ته څه احساس دی. زه دا خپلې خبرې دلته ختموم. قومي وطن پارټي چارسده ضلع بلکې خیبر پښتونخوا دا تاسو سره په دې دغه کې سخت وخت کې خپلو صحافیانو وروڼو سره ولاړه ده او انشاءالله داسې وخت راغی چې د احتجاج یا د مرۍ نه د رانیوو خبرې نو انشاءالله د خپلو د چارسدې عوامو له د صحافیانو وروڼو له لومړی ډب به موږ خورو بیا به راپسې انشاءالله تاسو به دغه کوئ او د قومي وطن پارټۍ کارکنان په تاسو نه مخکې او تاسو به موږ پسې یې انشاءالله دا ایم اسپا هم د دې ځای نه لر کوو او همدلته به او که دوی یې بیا هم نه لر کوي نو بیا درته وایم چې د هسپتال نه به په زور راوباسو د دې مرۍ نه به یې نیسو او ده سره چې څونه ګنمینان وي ده سره چې څونه سیکیورټي انشاءالله هم د هغې هغه ټوپکې هم د هغې هغه سوټي دا به والله په ګډه ورمنډو انشاءالله.